جګړه کتونکو ویلکم په خیر علي خیبر ښار ته زه ذکي الرحمن تاسو یو ځل بیا هرکلی وایم د زړه د کومې نه بلکل تاسو هرکلی وایم ګرانو کتونکو ډېر ښایسته ورځ ده د منګل د ټیوزډے او په دې ورځ باندې اکثر خلک دا وي لکه اوس زه اکثر دا ګورم چې ما لپاره ټیوزډے لکي وي دا هسې خبرې دي خو اکثر خلک وایي چې ما باندې دا ورځ ډېره لکي ده نو دا خلک ولې وایي یو خو دې هغه لکه موږ خو په دې بلیو نه کوو که نه چې سپیشلی دا ډېر شرک دی او ګناه ده چې یاره د لاس لکیري کتل دا د قسمت حل ویله خو ډېر خلک تاسو به ګوري چې اخبار چې کله راشي سهار نو دا ستارو حل پکې وایي که نه چې یاره آپ کا یہ هفته کیسے رہے گا نو هغه اکثر بیا داسې خلک چې دي هغې یریږي لکه اوس لکه هغې ته لیکلي چې ستاسو به جمعه چې ده هغې باندې بس خدا نه خاصه څه حادثه به کېږي نو دا اول نه دماغ کې جوړ کړي چې د جمعې په ورځ به حادثه کېږي ډېر خو داسې خلک دي هغې پکې چوټي واري چې یاره کور نه باړو وځمه نه چې حادثه به جوړه شي خو کېږي دغسې بیکاز مینټلي د هغه مایند خو تیاري که نه هغې حادثې دپاره نو څه ناڅه وشي ضرور لکه په خپله رالړی شي او وایي چې ګوره ما صحیح خبره کړې وه دا خو حادثه ما سره پیښه شوه نو دې ته وایي چې ستاسو د ایمان کمې لکه د هر طریقې سره که تاسو ګوري که هغه کم یو مذهب سره هم دی خو چې د هغه دا جهالت دی او دا ایمان کمې چې وي نو اټومیټیکلي سړی په داسې شیزونو کې چې کم ډېر کم نالج والا خلک په هغې بلیف لري په هغې بلیف شروع کړي او هغې نه پس هغه ته مسلې جوړې شي ګرانو کتونکو زمونږه اف ام خیبر شروع شي جی او دې کې زمونږ نن ټاپک چې کوم د ټیوزډے په ورځ منګل په ورځ موږ شروع کړی دی تاسو ما ویلي نه و چې خیبر ټي وي یو جهاد شروع کړی دی سایبر کرایمز حوالې سره یو پلس زمونږ ماشومانې جنکۍ خویندې چې څنګه بلیک میل کیږي هغه او ورسره ګرانو کتونکو زمونږ د دې خلکو چې کوم معاشرې کې اوسیږي د هغې دې بارې کې وینا دې وینا حوالې سره که تاسو ګوري ګرانو کتونکو دا یو داسې مینس دی یو داسې خطرناک شی دی چې هغې خپل لپیټ کې هلکان جنکۍ نه ولې د غټ عمر خلک که هغه ښځې دي او که سړي دي هغه یې اغوستي دي او دې بلا نه د چا خلاصۍ نشته دی زما یو خواست به تاسو ته جي او دا نصیحت نه دی دا یو د رور خواست دی او هغه دا دی څه شو هغه دجال دغه دی ښه ګرانو کتونکو ستاسو د فیملی ګیدرینګ چې وي که نه کله الله دوستانو سره ګیدرینګ وي نو کمرې نه بهر یو ټوکری داسې ځوړنده کوي چې څوک راځي هغې کې د موبایل اچوي بس چې تاسو په ګپ پوه شئ تاسو د ګپ خوند والئ تاسو د یو بل دک درد واورئ تاسو یو بل لا تسلي ورکوئ ټول نه غټه خبره چې کومه ده په دې دنیا کې هغه د مور غېږه ده ټول نه غټه خبره او نعمت چې کوم دی هغه د مور ورتر غاړه وطن دی د یو ماشوم که هغه کم عمر کې وي ولې چې مور دپاره خو ټول بچي یو شان دي پچوني که هغه د 500 کالو شي مور دپاره همغه شان دي ټول دک درد تاسو نه هیر شي دغسې جینکو دپاره په خاص توګه باندې د پلار هستي داسې ده هلکانو دپاره د مور هستي داسې ده نو د هغې خوندوالي د هغې د رشتو خوندوالي نو نن نه پس کور کې موبایل به نه استعمالوي او چې کله امي ابو سره ناسي وروڼو خویندو سره ناسي نو تاسو به کمرې بهر چې کوم باسکټ تاسو جوړن کړی په هغې کې موبایل ټوم واچوئ او بیا به راننوځي یو کمره داسې وساتي چې هغه موبایل فری وي بس چلته ننوځي او بهر که امي م راننوځي هغې کې به موبایل ږدي که بابا م راننوځي هغې کې به موبایل ږدي So it's a beautiful environment for you. ګرانو کتونکو menaces of social media او ورسره ډېر انټرسټینګ نن ټاپک دی نن ما تاسو لپاره جن زی راوستی دی بلکل جنریشن زی نن سبا چې کوم جنریشن دی هغه مې راوستی
چې هغې دې بارے کې څه سوچ کوي after a very short break. دا Tuesday, I think this is the third Tuesday چې مونږ third week ده بلکې fourth week ده sorry چې مونږ په دې باندې خبره کوو. There has been a lot of cases چې کوم FIA نیولي دي cyber crimes او recently ما تاسو ته ویلي چې زه یو کیس کې personally م involve یم because هغه ډېر د غریب کور جینۍ وه او we have been helping her. د هغې عمر هم ډېر کم دی او الله والا ډېر ښایست ورکړی دی خو دا ډېر تقریبا پوره ګینګ ورپسې شوی دی. one of the gangs two of the gangs چې کوم خلک دي members دي هغه انډیا کې دي and نور UK کې دي او دلته تقریبا درې دوه جینکې او درې هلکان دي دلته. No, we are trying to grab them as soon as possible جی انشاءالله زمونږ پوره کوشش دی. دې نه پس زما مایند کې راغلی چې دا دومره خطرناک شی دی که ته تاسو دا نیګیټیولی یوز کوئ نو ستاسو فیملیز تباه کېدی شي او که تاسو پازیټیولی یوز کوئ نو ستاسو فیملی بیکاز هر څه په دې باندې دي. تاسو به یو کتلي ګوګل ہوم هغه مونږ یوز کوو اکثر کور کې. It is connected to your television, your stereo, ستاسو د کور لایټ سره کنیکټډ دی AC سره کنیکټډ دی لکه هر څه تاسو ته په دې کې ملاویږي او دې ته چې څنګه کمانډ ورکوي هغه شانتې هغه ستاسو ټول کور اپریټ کوي لګي. دې پورې فایر ایکسټینګویشر هم چې دی هغه هم په دې باندې دی. نو چې ستاسو ټول لایف ډیپینډنټ په دې باندې شي ستاسو ماشومان چې دي هغه تاسو ګوري چې یاره دې وخت چېرته دي میپ سره او نو آی تھنک چې اوس ضروري دا شوه چې مونږ په دې باندې پوه شو چې هاو ټو کنټرول اټ اینڈ لمیټډ. لکه تاسو ته ما ویل چې کور کې یو نو موبایل زون جوړ کړئ یو کمره چې هغې نه بار تاسو باسکټ کې موبایلز پرېږدي یو دن نه ځئ چې واپس راشي دوه موبایلونه پکې غیب وي. مونږ خو کور کې یو بل سره دومره پرینکس کوو رانې کوو. نو ګرانو کتونکو مونږ هغې کې سینیر سایکالوجسټ راوغوښته مونږ پکې FIA نه خلکو سره کانټیکټ وکړو. مونږ هغه خلک چې ایکچولی چا سره مسلې شوي هغې هم پکې راوسته. ټوډے نن مونږ جنزي نه خلک راوستي جي ګرانو کتونکو دا هغه جنریشن دی چې ټول ترې نه ګیلې کوي دي څه وایي هغې زموږ ګیلې دا دي چې دي 24/7 سیلفون ورسره وي او هغې باندې هر څه کوي د دنیا ټول ایپس دي سره ډاونلوډډ دي هغه یوز کوي. فری فایر لګیا وي کوي هغې نه پس جي که تاسو وګورئ گیمز خو یو طرف ته خو سایټس داسې راغلي دي چې هغه هم دي ډاونلوډ کوي او دي په هغې باندې ګپ شپ دپاره ځي خو هغې نه پس څه کېږي لیټس ډسکس اټ. ګرانو کتونکو موږ سره د پروګرام کې ډسکشن دپاره ټول نه مخکې چې کومه ناسته ده یمنا شاهد ما سره ناسته لیفټ هینډ سایډ باندې. السلام علیکم یمنا. وعلیکم السلام. ویلکم ټو د شو. تھینک یو سو مچ. تاسو ښه جی زه بالکل ښه یم. زبردست. ګرانو کتونکو یمنا سره چې ناسته ده هغه ده آیلا نعیم. السلام علیکم آیلا. وعلیکم السلام. تاسو ښه جی ماشاءالله ماشاءالله. اوکے ګرانو کتونکو دین ما سره ناست دی سنان مجید افریدي on the right hand side. Sanan Majid is a very talented well spoken fluent guy to say khula ki razi hui this is something good. Pakhair razi study machine. Welcome to the show bache. And then we have got Abdullah Babar, a man with bass. Sing Abdullah khair. Thank you. Tabiyat de khair. Shukr alhamdulillah. And agena pas ji bung sara de ji Ayan Khan, Muhammad Ayan Khan. Welcome Ayan. Thank you. Okay, let's start. مونږه ډسکشن کړو په دې باندې کې تاسو ته پته هم دی چې مونږه هلته زه سکول ته هم درغلی وم هلته هم مونږه ډسکشن کړو. then yesterday you had discussion. so I think مونږ به په دې باندې او ګرانو کتونکو که تاسو کال کول غواړئ نمبر سکرین باندې تاسو کتی شي په دې باندې تاسو کال وکړه لایو and you can ask anything from them. هر څه تپوس تاسو کولی شي. انټرسټینګ ما دپاره دا خبره ده چې زه به څه زده کړه کوم نن دي نه. I learn something from them which is very important. Yamna, where did we go wrong? مونږه چېرته داسې غلط سټیپ اخیستی دی چې اوس ریکوري له هغې نه واپس کېدو دپاره مونږ ته به ډېر وخت لګي. جي یمنا
مونږ چې دا لایک تاسو چې کوم کوېشن دی زه لایک فرام مای پوینټ اف ویو زما دا خیال دی چې زمونږ چې کومه سوسایټي ده چې څنګه خپل سوسایټي مونږ په خپله شیپ کړو نو چې دا څنګه مونږ ورته شیپ کړو که نه دلته اوس مونږ خراب شو لایک فرست تھنگ از فرست داتس چې څنګه ستاسو کور ماحول څنګه دی پیرنټس سره نن سبا دومره ټایم نه وي چې آپ خپل ماشومان باندې مطلب عمره نظر پکې یخي چې مطلب څومره پهلا وختونه کې وا چې څومره پکار دی نن سبا مطلب ماشومان هم دومره ډومیننٹ شو که نه چې مطلب अब خپل پیرنټ لا وایي چې مطلب اوکے आई विल डू दिस and I'll do that and like at that point parents are unable to stop them or unable to say something to them because none saba day parents they think that they have that orthodox views and they are old fashioned and मतलब दी वजह दे دا सोच کوي چې मतलब زمونږ چې کوم ماشومان دي دا نن سبا جنریشن سره کوپ کولای شي نو ځکه دا دغه خبر هم مانی or at that point they don't know if whatever the child is saying is that right or wrong نو زما په خیال کې خو دلته मतलब ټول مسله چې کوم دي جړ چې کوم دی عدل ته جوړیږي ندی ورکول پکار سیل فون ماشومان لا ورکول خو پکار دی نه any device whether it's laptop no I think under 16 لا ورکول پکار نه دی under 16 yeah like 16 is that age چې مطلب زویل شم چې مطلب 16 نه پس بیا پکار دي په خپل 16 یا موزب اوس په like A levels مطلب second year کې یم نو اگر 16 years child په second year کې دي نو I guess اخ ټیم اخلا پکار دي نو بیا هم دومره نه دی پکار مطلب زدا نشم ویلې چې مطلب نه زما گزاره نه کیږي بالکل سیل فون نه بغیر زدا نشم ویلې گزاره بیا هم کیږي مطلب it's not your lifeline کې you won't be able to survive without it نه ماشومان چې بات یو پروجیکټ ملاو شوی د سکول نه او سٹارټ داسې لیدي کنه بالکل زه پیغام لیپټاپ باندې راشي پارام آرام کنه and then هغه نه پس رو ټیب باندې راشي او بیا بس موبایل را لواري زه خو بهرم لګیم په دې باندې هغه کومه سرچینګ کوم او دلتم کومه از اٹ ټرو دا صحیح ده دومره کار وی ستاسو د آنلاین چی نه او چې کار وی هم نه نو زما په خیال کې نن سبا هر کور کې یو لیپټاپ یا موبایل فون او یو ټیب خو آسم وی کنه پیرنټس هم کله کله په دا مطلب لیپټاپ پیرنټس لیپټاپ هم وی نو مطلب چې فور ایگزامپل آی ایم ټیکینګ مای سیلف ایز ایگزامپل کنه زما سب پروجیکټ دی زما سره کار دی زما خپل پلار موبایل باخلم خپل مور موبایل واخلم هغه چې کوم لیپټاپ دی هغه واخلم په هغه باندې کار خپل وکم نو مطلب there are many alternate ways I can't say کہ مطلب بس دا بالکل دا خبر دلته ختمیږي او بل څه لاره سره نشته نو I can say کہ مطلب بل پرسنل ډیوایس چې کوم دی کنه از ضروري نه دی چې لکه پرسنل ډیوایس افریدی یو ټیل می کنه دا چې دی کنه جی where did we go wrong when it comes to this ټول مسلې دی نه جوړ شوې او چې کله دغه کیمرا راغلی دا ویډیو ډیر کلیر راغلی دی I mean هغه نه پس ډیره مسلې جوړ شي you must have seen چیرې په سوشل میډیا سره روان دي بالکل what would you say well as Yumna just said I believe چې یو specific age مونږ کېږدو چې هغې نه بعد چې students ته ضرورت دی د فون for example 16 is quite a good age I personally am also 16 years old اور 16 بیا یو داسې age دی چې students ته actual ضرورت دی هغې نه مخکې که ضرورت ویم student ته نو I believe چې فون ورکول که پکار هم دی parents نه نو it should be under strict supervision اوکې دې چې خلک خبرې کوي که نه که تاسو ورسره چا سره هم ډس اګري کوئ so just say it ٹھیک شو we are not going to sit quiet او بس اوکے یہ ٹھیک کہہ رہے ٹھیک ہے نہ نہ اوکے سو strict observation پکار بالکل معشوم خفه کیږي چغې وایي so you don't trust me تاسو کوئ که نه داسې بالکل دا جنریشن جن زی کې همدغه شی راغلی دی بټ ویل اټ از ناٹ اباؤٹ ټرسټ اټ از ځکه چې مور او پلار د سټوډنټ او د ماشومانو د فیوچر باره کې زیات ښه پوهېږي نو آی بلیو چې دغه کم ریسپانسبلټي د دس فالز اپون د پیرنټس ناٹ اونلی ریسپانسبلټي اټ از دیر ډیوټي هغوی له پکار دی چې انسوپروایزډ فون ورکړي ماشوم له نو هو نو ګاډ نوز واټ چې هغه پیسه ګوري نو په دې وجه باندې اټ از ناٹ ریلی اباؤٹ ټرسټ but it is about the parents دغه پته ده which what is for the betterment of the children ډیر ماشومان مور پلار خدا سي کنه چې هغه فخر محسوسوي you must have seen them بالکل especially چې نیو منی چا سره دا ورځ ما وی سره آیفون دی کنه دا نور سره خپل آیفون دی او دا ور د سره خپل گاډي دی او د سره خپل گاډي لایسنس ایج به لانی هو گاډي به چلی بالکل د موبایل فون ایج به نه خو ټول نه ګران فون باغ سره او دی دا سوچ کی چې یار دا
س کلاس او سټانډرډ او لګ الیټ هغه دی کنه. exactly. What do you think about these type of parents? Well, I believe these are parents who have absolutely zero interest in the lives of their children. Parents la pakar di che, as I just said, under strict supervision khpal mashuman ki di aur phone ase unsupervised no work mashuman la. Aur as for parents je kam pade bandi fakhar kai, no, well, all I can say that it is very shameful. Na خود راته وایي چې یاره دا دومره واقع ولې کیږي اوس د سایبر کرایم سره ډېر بې حده واقعات موجود دي او دې کې ګرانو کتونکو یو خبره دا ده چې کوم د افسوس خبره ده او ډېر د کنسرن خبره ده پیپل لیوینګ ان ویلیجز هغوی سره دا ډېر زیات کیږي او داسې داسې جنکۍ دي چې هغوی ښار ته یې راغوښتي دي او چېرته هوټل ته یې راغوښتي دي او بیا یې تقریبا 2-3 هفتې هغې نه پس حاجي چېرته تلې ده کوم ځای چې پولیس ته پته لګېدلی نو هغې نه پس پیرنټس ته اواز کړي چې یار شي از جسٹ 14 years old او دا خو ماشومه ده دا دلته راغلې څنګه ده لایک پیرنټس فرښتو ته هم نه پته وای دا سچویشن آیله جوړ شوی څنګه دی دا I guess نن سبا زمونږه مطلب جینزی I guess there is this concept of privacy and هغه یو غلط طریقې سره modify شوی دی. The children think that if هغې سره privacy نه هغې یو personal life disturb کیږي. In between I guess there is no privacy between family members, especially if it is a parent and a child. Of course, how can I? You are born from them. They know you from your birth. So like there is no concept of privacy between you and your parents. او یا تاسو هغه ساته هغې مطلب دا چې تاسو ته پته ده تاسو داسې غلط کار کوئ چې څه کې هغه پیرنټ ته پته وچلېده then غوسه کېږي څه like you are just afraid of disappointing them. And that fear of disappointment I guess have led people to all these stages څه کې د هغې بیا څه غلط کارونو کې پروزي چې غلط کارونو کې پروزي even if they realize چې هغې غلط دي هغې د هغه disappointment د خوف د لاسه مور پلار ته وایي نه او بیا هغه شي دومره مخکې پورې لاړ شي چې هغې به داسې انډلج شوي چې هغه افیکټ بیا هغې نشي ختمولی نو هغه نیګیټیو افیکټس بیا په کس باندې پاتې شي نه ګیس ځکه هغې بیا دا سټیپس والي چې هغې د بغیر تپوس نه بغیر سوپرویژن نه د سیټیز طرف ته راشي او دلته چې دا ماشومان په دې هم غوسه کېږي لایک زما زوی چې دی ګرانو کتونکو نه هغه باوري لګیا دی وخت هی از ان 5th semester BS English نو ظاهره خبره ده یو داسې لږ چې یونیورسټي ګوینګ دی نو I said rule دی چې don't lock your doors right هغه په دې باندې خفه کېږي چې یاره I've got my own privacy که نه سو دلته به څه وی لکه اوس هغه growing هغې کې ایج کې they do mind this very seriously که نه دلته به څه کوي پیرنټس به څه کوي بیا سر زه به روم پریویس یوس یو علیحده شی ده I guess هغه خو زه خپله as a person به هم پریفر کوم چې یو نو د یو کس خپل رومي I guess هغه یو as a person who is in her teens or his teens I guess هغه یو کس له sense of independency ورکوي چې زما خپله کمره ده I can kind of manage myself on my own. خو پیرنټس دا مایند کوي که نه when you lock your door the same is the case with me که نه زه ریلی زما ذهن کې دا راشي بچي چې لکه زما دا نه خدای مکه انسان دی څه چل په ماشوم شي راپروزي بېهوشه شي زموږ ذهن کې دا خبرې دا ماشومان تاسو واوري په غور سره زموږ ذهن کې نور څه غلطه خبره صرف دغه چې خدای مکه ماشوم کا اوده پاتې شو لا بېهوشه شو څه د وجې نه بیا به زه څه کوم نو مطلب کمره لاک کول ضرورت څه دی دغه څه وایم کمره لاک کوي She agrees with me. Okay, that's a different mindset. نه خبر دا چې زما خپل پیرنټس هم داسې دي که نه مطلب نو بس زه ټوله ناغټلی ورګم نو بس I always compromise with them تو I guess that is why my nature داسې جوړ شو که نه چې بس څوک راته څه وایي زه هم یم بس بلکل تاسو ښه وایي صحیح وایي بس صحیح شو داسې صحیح شو نو موږ ورته وایو که نه ایله چې زه راځم نو ناک کوم ټیک شوه بچې چې زه ناک کوم so you can say چې بابا لانا you know after 5 minutes دا چې کوم الکان ډېر غوسه کېږي جنکۍ نه یي دومره وای بابر سر زه د دې ایډیا بالکل خلاف خپله یم ځکه زه د دې خپله زما مایند سیټ لګی دی خلاف لکه like what is there to hide from your parents like they know you د دې خبره from the very start
سو دا د پرایویسي دا چې کوم مونږه کې سنس را پیدا شوی دا زه به وایم یو اوورال ټرند دی چې کوم زمونږ مایند کې راغلی دی لکه زه تاسو نه واورم ایز لکه فرینډز مونږ یو بل زه تاسو نه واورم تاسو ما نه واورئ چې زه خو داسې کوم کور کې زه داسې کوم نو هغه بس یو peer pressure بالکل سره the fear to being left behind داسې سیستم او نن سبا چې لکه تاسو وایي بل کس ته چې زه خو کور کې داسې نه کوم I don't hide anything from my parents هغه یې وایي چې دا کس شاته دی he cannot cope up with us ممی سن بالکل لکه سر مونږ خپل هغه ټرست مونږ خپل ځان کې لکه ماته وو پیرنټس لپاره لکه دې کې څه توره ده چې تاسو په دې شرمېږئ چې یاره نو سوري بالکل ما کر راشي یس ډیفینیټلی بٹ آئی وونٹ بی ایبل ټو لاک مای روم تاسو بالکل ګپ لګوئ خو زما پیرنټس نه زما هیڅ پرده نشته او پیرنټس هم پته ده چې بچي سره دی خو فرینډس دي سو آی شوډ ناٹ گو انسایډ هغې ته پته ده بله خبره چې داسې پیرنټس چې تاسو چې هغه تاسو د 5 لکو موبایل اخیستی شي نو بیا کمرې کې هم راتلی شي دا یاد ساتي هی هیز all the right to come inside your room که څنګه بابر لکه بیا ګوره کانسیکوینسز د هر یو شیز کیدای شي بالکل سر د هر شي کانسیکوینسز شته چې گاډی درکړی دی 5 لکو موبایل درکړی نو بیا دا اختیار هم ورکا چې you should come inside without knocking the door یو سر دا زه وایم چې دا یو میجر پوینټ دی فلا دی چې پیرنټس وخت نه مخکې خپل چلډرن چې هغوی له ډېر انډر ایج کې دا څیزونه پرووایډ کول شروع کړي لایک بیا وړوکې چې هغه سره ویلیو نه اړو د دې څیزونو هغه وایي دس از نتھنګ هغه یو ویلیو د هغه سترګو کې ډراپ شي یو ریسپیکټ د هغه پیرنټس لپاره سترګو کې ډراپ شي هارډ ارن نه دی دا غم بالکل سره چې هغه خپل کوشش نه کوي بالکل سره مال خپل کور کې وایي سر چې خپل غټل شروع کې بیا به لپاره چلی او دا به موږ داټ سنټنس په ټول نه زیات په موږ دی عمر کې بد لګېدو او دویمه خبره this is your golden age man دا لا څنګه golden age دی موږ ته وایي که نه چې it won't come again so cherish you will cherish this age که نه نو موږ ورته وایي چې دا لا څنګه به موږ چیریش کوو چې ایان لکه ذهن کې راځي که نه دا خبره دی عمر کې چېرې د ایگزام ضرور شي او لیولز پاس کم اے لیولز پاس کم دومره برېت یې وساتم جی ایان دا زموږ چې کوم اپروچ دی ټوورډز ویریس هغه موبایل شو لیپټاپ شو مختلف ایپس شو او دا زموږ موسٹ اف د almost 70% آر یونګسټرز ستاسو ماشاءالله جنزي ډېر زیات تعداد دی طالبانو که تاسو ورووتې موږ به تاسو لکه نیپال کې دې کته بالکل بالکل why you think very differently from X and Y زی خو بالکل ډیفرنٹ دی اصل کې زمونږ د پیرنټس کې دغه مسله ده چې مونږ پیرنټس چلو مونږ له فونز راکړي مونږ له وړوکوالي کې لکه کله څه پیرنټس خو داسې چې واړه بچي جړا کوي نو هغې ته بس موبایل ورکړي چې یاره دا غلی شي او ډېر ډینجرس دی بیا هغې سره دا اوسي چې کوم بچی دی هغه بیا موبایل نه بغیر غلی کېږي نه او بیا پیرنټس روټۍ نه خوري موبایل بلکې اډو خوري نه هغه تاسو یقین کوئ زما څه کزنز دي هغې موبایل نه بغیر بالکل روټۍ نه خوري ځان ته موبایل یې لګولي کوکومیلن به ځان ته لګولي او هغې سره به روټۍ وخوري دا د کوکومیلن ټول ماشومان دي دا څه چل دی دې کې څه کړي دي دې دې پته نه څه کړي او دا شی ډېر خطرناک دی دې سره ډېر سیویر بیماریان ډي ایچ ډي غونته بیماریانې دې سره کېږي بالکل زموږ فیملی کې 100% چې ماشومان دي under the ages of 5 even 4 3 2 even هغې کوکومیلن او ماشوم غرق او تباه دی ټوله ورځ هغه ګوري چې ترې نه الي چغې شروع کړي بالکل بالکل دې باندې څه خو پکار دي چې یاره دا دې کې دي څه I would like to add on a point कि the way you چې څنګه تاسو وویل کنه چې جنسي سره ډیفرنٹ دی نو ځکه هم چې مطلب لکه تاسو مخلوق موږ نه ولې ډیفرنٹ نه اج کومه رستونی جنریشنز وو اخ ټایم کې مطلب اوس anyone can hop in ها because اوس یو هغه جنرل ډسکشن شروع شو نو ایٹ دیٹ ټایم چې کم اوورآل مطلب پورا دنیا چې کوم سچویشن وا عام بل پشانت وا اوس دومره مطلب انفلیشن دومره زیاتو شو صحیح شو مطلب پیرنٹس موسٹلی ان ا هاوس بوتھ پیرنٹس آر ورکنگ بالکل صحیح ده هغې نه بغیر گزارم نه کېږي ایگزیکټلی گزاره نه کېږي نو چې یو کور کې دواړه پیرنټس په کار لګیا دي ماشوم خیال به څوک ساتي دا مسله ده اور چې څنګه تاسو وویل که نه چې مطلب ماشوم چې ژاړي هغه له به موبایل ورکړي نو دا د پیرنټس ځان خلاصول دپاره ماشومانو له موبایل ورکړي که آپ 15 کالو دی که آپ 15 کالو دی
چې څومره هم دي مطلب سمپل خبره ده اوس زه به خپل پیرنټ لا بار بار به تنګوم چې مطلب یار زما نه دا پکار دی دا پکار دی دا پکار دی اټ سم پوینټ به دومره به ستړی شي چې بس ما له به ورکړي چې سم غواړم نه دلته یمنا یو خبره د موبایل درکو خو آیا هغې درته وایي چې پیرنټس لا ټیچر څوک د ګایډ کوي چې بچا دا اپ به نه یوز کې دا به یوز کې ایگزیکټلی دا خبره د موږ سره دومره لیټرسي نشته او بیا مطلب چې ته اسه خو مطلب او دا کېږي که نه چې ته به ما له اوس زما پیرنټ یا یو ماشوم هم دی که نه وړوکی ماشوم اګزامپل اخلو که نه ته به دلته یې اوس چې زه به هغې ته منع کوم چې دغه سوچ کې به پته نه اچوي هلته به ځي نو دا هم ډېر مسله ده چې مطلب څنګه به ورته وایې مونږ چې کوم جنزي اوکې ویل کم بیک ټو دس ویل کم بیک ټو دس ته یو بریک والا بچي مخامخ کیمرې کې تاسو په خندام شي او لږ بوی چې دا لیونی دي ولې بیکاز ما دا خبره کوله چې ګوره جن وای لکه جنریشن وای خو پکې غیب شو جنریشن ایکس دی او ملیلیلز هم پکې پته نه لګي چې څوک وایي زه ملینیل کې یم څوک وایي ایکس کې یم 1969 نه والا 1996 97 پورې چې کوم خلک پیدا شوي دي دې ار کالډ جن ایکس هغې نه پس بیا چې کوم راغلي دي هغه ډایرکټ مونږ اوس ګورو جنزي دی لکه اوس دا جنزي ناست دی موږ جنریشن زیډ دا اوس ماته یم آیله راته ویلې چې الفا پیدا شو ډیفینټلی خو تاسو ګوري دی وایي چې اوس بیټا دا ټولې داسې ښکاري لکه کیمیکل جوړېږي لکه د هغې فارموله ده الفا بیټا جن وای جن ایکس ملینیلز دا به څه چل کېږي هله دا خو اټس ویری ډینجرس که مونږ نه چې کله دی غټېږي مونږ ته څه به څه وکړي ولې لکه اوس ماشاءالله مونږ یو تاسو ګورو داسې یو بیا تاسو دلته ناسي هغې به ګورئ نه سر مونږ داسې خلکو مونږ چا سره کار نه لرو مونږ اوس نه چا سره کار تاسو ظاهره خو 24 ګنټې خپل کار کې بزي دا ما چې یم نه کم کوېسچن وکړو که نه تاسو څه وایي چې why your generation is different from our generation X na Z ولې دومره different سر زما په خیال کې کووډ پورې آی ګیس دے ور آن د سیم پیج ځکه چې جینزي هغه وخت کې ورکوټ یو ان مای اوپینین کووډ کې چې کنه خلک په کور کې شو لاک ډاون شروع شو and there is nothing but a mobile اوس هغه ماشوم لپاره آنلاین کلاس هم دي نو موږ کې چا آنلاین هغه شته لایک هغه بس موبایل در سره دی هغه ود استعمالو نو آی ګیس هغه چې هغه آنلاین کلاسز نه شروع شو هغه ټایم نه چې بیا د ستاسو دماغ کې هغه ماډیفیکیشن شروع شوی د شیزونو هغه اوس نه پورې لګیا دی and the covid 4 years a very large time span هغه کې دنه چې بیا د کس دماغ کې څومره چینجز راځي and I guess we were maturing at the time نو هغه څنګه چې تاسو میچور کېږئ دماغ هغه کې ستاسو فاست شي آی ګیس نو هغه همدومره ستاسو ماډیفای کېږي لګي او اکثر تاسو بیا مخکې روان یې په ټایم کې نو ځکه هغه ګیپ چې کوم په جن ایکس او په جن زی کې آی ګیس راغی آی مین یور پیرنټس اینډ یو هغې کې چې کله راغی آی ګیس هغه کووډ ټایم کې کووډ ټایم کې بس هغوی په خپل کارونو باندې شو موسي زموږ کور کې داسې چې خلک یو نه پس یو افیکټ کېدل نو زموږ چې کوم مطلب مونږ چې کوم مونږ خو بس په خپل موبایلز کې شو لایک یو نو ټایم ټو ټایم شیزونه فالو کول دپاره چې په دنیا کې څه لګیا دي and our parents were busy with their parents who were affected with COVID نو هغې طرف ته چې کوم دهان هغه کووډ طرف ته ټوټلی تللی و چې څوک افیکټ کېږي ځکه چې جن ایکس چې کوم دی هغې ایج هغه ټایم کې داسې اوس هم داسې دی چې کوم هغې پرو نو وایرس ته نو هغې ایزیلی افیکټ کېدلی شو نو هغې په هغې شیزونو کې ولګېدل چې څنګه بچ کېږي څنګه به نه بچ کېږي او مونږ بیا په خپل کارونو کې شو which was څنګه موبایل ایکسپلور تاسو خو کار نه تاسو کوم سر همدا کنه کار نو موبایل well to add on to Aila's point زه believe کوم چې the main difference between the millennials and Gen Z زمونږ چې کوم generation دی is چې مونږ په یو ډېر نوی environment کې with access to mobile phones and internet and social media مونږ په دغه شانتي کې ماحول کې upbring شولو غټ شولو whereas the millennials په ټایم کې چې هغوی زمونږ په عمر کې دغه شانتي کې is social media یا internet no I believe that is the primary factor چې په کوم وجه باندې difference راغلی Do you think you have been controlled? Yes. Absolutely. Generation Z is completely controlled by the social media. ځکه چې social media نن سبا د Gen Z لپاره یو addiction جوړ شوی دی. لکه څنګه چې مونږ کم نظر سره مونږ drugs ته ګورو یا cigarettes ته ګورو مونږ له پکار دی چې همدغه نظر سره مونږ social media ته ګورو ځکه چې it is a lab experiment and we as Generation Z and the younger generation Alpha and Beta we are sad to say we are the lab rats. What they want to do?
Well, the basic, I believe, driving factor is control. چې یو پوره جنریشن مونږ څنګه په خپل کنټرول کې راوستلی شو اینډ مونږ څنګه هغه منیپولیټ کولی شو تھرو ډفرنٹ سورسز فار ایگزامپل سپریډینګ اف فیک نیوز یا دغه شانتي سوشل میډیا باندې چې مونږ دغه شانتي ایکسټراویګنټ لایف سټایلز ورته وښیو which are not really which are far from reality. Can we talk about Sure, definitely. now? Listen, like even let me talk about concerts. Usam pe khabar ki dalta concert was fundraising concert, and I was it was taking time for me to process कि da sange fundraising concert शो करना मतलब पता concerts किससे से की गई उदा सो दा वे दा fundraising concert दे मतलब पदी fund बस ओक से क्या विच दा से तो fund गटो का ना there are like even some major singers का ना चकम अलता Hollywood side वाले singers दी अगर खबर है बस कावम if you hear their music, like music chikam de I'm a lover of music. I like music, but the original, the authentic and the traditional music, right? Because music chikam de dakhe khub matlab de rusto na de matlab de shuru na da music mun sara de or even nature chikam de kana nature khpalam a few frequencies bande chalegi और आ frequencies chikam di kana if you study them they all are the frequencies of music. They are all musical notes. Da chikala baran kigi, da chi animals awazuna ubasi, that all music de. For nan saba even if you listen to like nan saba ma da pakhpala katal zama khpal barkote khor road de matlab literally they have memorized the lyrics, right? And if you hear those lyrics they are totally dirty. मतलब उनका मतलब what they mean is very bad, very wrong. ठीक है ना मतलब ज़माना पर ख्याल के माशूमान ला पकारम जिदा आज से शुजना हो रही हम और बिया curiosity चिपके दे जब मतलब दगीसा मतलब दे उदा सब याई यो खुद lyrics शो बल चिकम music आके चिकम beats दी का ना musical beats आधा से डेढ़ satanic beats थी literally मतलब आज संगे मुंगे hypnotize चीज़ सो केगी करना आप बिल्कुल खबर है जे मतलब खलक पके hypnotize केगी your concert वहाँ आके literally earthquake waves were recorded because people were jumping yes this thing and the way he said के even our influencers like अगर नोर खुपरेगे तो चिमुंगा चिकम्मा पाकिस्तान के influencers localam chikam di yes localam chikam di no one talks about the major issues. मतलब I have never seen any influencer talk about the Palestine issue. ठीक है, no one ever talked about what is actually happening, or no one even said a thing. Why? Because we know who are controlling all these platforms, and if they talk about them, if they try to uncover them, so their earning will be stopped. Yes. घटना शु कवले पे दखी खबर बांधे मतलब सुमरा खल दी मतलब awareness spread कवलो मतलब okay they encourage you अगर तासु encourage कई چې تاسو غلط وکړي exactly چې تاسو غلط وکړي for example زه په لا بابر دی لا تاسو یې تاسو یو ښه ټاپک باندې یو وړوکی غوندې ویډیو جوړه کړئ اپلوډ کړئ 300 डिलीट हो जाएगी ना कि आ होते सो प्रेगे दे अकाउंट्स डिलीट शो वीडियोस हम बखपले डिलीट केगी दाखो डबल खबर का व्यूज को प्रेगे दा आ वीडियो पर डिलीट शी ऑटोमेटिकली उस्ता सो अकाउंट हम बैन शी and if you just say something dirty satanic और गलत खबर कोई it would instantly goes viral. और सर अक्सर मुंगे च something productive मुंगे शेयर को अगर दोन زیات spread کیږي نه په سوشل میډیا باندې دا چې کوم تاسو خبرو کو سټینک او دا ریلیټډ دي دا دونه مانیټایز کیږي او دونه ډیر دی له پیمنټس لکه کیږي تھرو اډ ریونیو آی چې that's more than enough for them لکه هغه وایي زه ولې دا شی پرېږدم چې مال دونه په اسانه پیسې ملایوي زه مهنت نه کوم کور پناسته ناسته باندې مال پیسې ملایوي نو what's there to stop me او چې مونږ په دې فلسطین او په دې باندې خبره کوو نو دا ځکه سټام کیږي چې د دې خبره شاته نه سو کنټرول کوي او ډایرکټ شادو بین بشي هغه سيزونه بالکل اډو شو کینا لکه دا څه دی چې مونږ خلکو له پستر ګماندي پټای تړلې وي چې دا شی بګوري دا بنه ګور او زموږ چې کم ینګر جنریشن دی ای سره سره کو تاسو ډسکشن کوي نو اکثر سره غي به سم پزې باغی غلطه بزیات سپورټ کوي دا غي هغه برین داسې ډیولپ شوی سوشل میډیا پلیټ فارم داسې هغه نرچر کړی دي چې هغه به چې کوم سوشل میډیا باندې وای او ماغه شی به سپورټ کوي او دا بنده ډیر زیات وای رہی چې لکه مونږ په کم سایډ باندې زمونږ له لکه دین اسلام هم دا سيزونه خولي دي
بالکل نه سر مونږ له خو خپل دین لکه سمپلیسټي خو Is there any conspiracy theory regarding this? Why not? It's all Please, based on the please. like څه وایي خلک؟ کلاو خبره وکړئ پلیز. پہلا خبر خو به دا کوم نه چې نن سبا مطلب if I go back 10 years ago کنه دا شیزونه دومره کولو نه وو مونږ لا او زمونږ پیرنټس لا دومره نالج نه و چې مطلب څه کیږي اوس لګیا ده نو اوس دا شیزونه دومره عام شول دومره کولو شول چې مطلب مونږ له اوس نالج هم دی مونږ له هر څه پته دی بیا مونږ ځان نه کنټرول کوو. Okay, we know everything. We know everything. مونږ ته هر څه پته ده. Exactly. خو مونږ بیا هم ځان کنټرول کوو نه. مونږ ته پته ده چې ټیک ټاک نامه به والو صفا خبره ټیک ټاک دی لا یوټیوب دی لا فیسبوک دی ایون هغې باندې ویډیوز دومره زیات شو لیکل خو بالکل ختم شو په هغې یو وخت و چې هغې کې به لیکل کېده پویټري به وه ښایسته ښایسته تھاټس به وو خلکو به ویلې چې کله سټارټ کې راغلی نو ځکه خو پیپل ګاډ کریزي اباؤټ دیټ خو نن سبا ټول ویډیوز گیم روان دی نو هغې د وجې نه خپل تھاټس لا کریټیویټي تاسو inculcate کولی نشي. You have to do something dirty to get monetized or fame. It's a fame game. نن سبا هغه ورځ لکه ما خپل ایکسپیرینس تاسو لوم I was scrolling through Instagram reels مونږ چې ټول ګو and openly Illuminati reel راوه and they were openly they were expressing themselves like isn't this something very concerning? It is. Like shouldn't our community gather up against them? Like they were showing if you join us you'll get this you'll get money you'll get fame او مونږ له تاسو په ټیک ټاک درش چلتم دغه دي او سر مونږ له زمونږ د مزي خبره دام ده چې مونږ له زمونږ دین ګوري سر د دې باره کې ډېر مخکې نه ویلو چې دنیاوي سيزونه پسې به نه کېږي او سر تاسو کتلی به مې د دې خلکو اخره کې حل سي د دې عزت لاړ شي د فیم هم د ماندې واپس ورمایي راشي مړ کی اخر کې لا خپل ځان مړ کی بالکل سر سویسایډل تھاټس صحیح طرح شي دای سر بیا دې سيزونو کې بیا دای پریوزیا ډرګ شو ډرګز زیات شي بالکل سر او بس ډیپریشن کې لاړ شي او دین دی دا وایي زمونږ بچي اوس دا سوسایټي نن سبا چې کومه ده اوس به لګ لوکلایز هغې باندې راشو جی Do you think that's safe though, Deva? When we talk about, okay, generally kamunga khabara ko, say social media or the issues in our, is it safe? Or? No. No, absolutely not. Completely not safe. Yes, please. Sir, it's Wali that's sir ma tاسو لوي چې social media چې دی کنه داغي earning هم داسې کیږي چې کوم dirty content ته هغه لا پته ده چې خلک به دی لا اټریکټ کیږي لکه زه به چې دی یو ځل به هغه اګنور کما دویم ځل به اګنور کم دریم ځل به 6-7 ټایم به هغه ماله راځي نو بیا به I cannot ignore it لکه اګنور کېدو کې بیا څه پاتې نه دی and they earn from this لکه dirty content چې کم تاسو ګورئ people view them and they get their earnings سر زه به دې ته اډ کول غواړم کنه چې نن سبا تاسو لایک 10 years back دیوس هغه کنسرنینګ خبره وکړه دا شیزونه کنسرنینګ دي نو if we go back 10 years back Pakistan was a country چې دنه openly dancing یا داسې کپڑے اچول چې تاسو body shape especially for female it was very controversial چې اچولي نشو تاسو باندې خلکو خبره کول تاسو باندې تنګېدلې خلکو په یو سنس چې زما بارک سو خبره کې نه ځان څنګه امپروف کوم but nowadays people are so اغه like کلاشوي دي دماغي تور باندې هغه سلیونی شوي دي اغه ویډیوز د ډانسینګ د هر شي وتاست په سوشل میډیا کلو کې ماشومان لکه یو زه ګورم اکثر کنه چې ماشومان خپل ویډیوز اپلوډ کوي ماشومان وړ او هغه چې سره ډانس کوي هغه کم سانګ چې کم دی as a woman was there yeah did the parents padi bagi kho poingi exactly sir that's as what are the words I already told you lyrics are sir item songs of course they literally dance item songs او bya chikam comedy bhi kana خبري باغي ما دوس دبلنګ کوي ماشوم او هغه ته پته نشته چې د دې مطلب څه دی هغه بالکل دا کنزل دی دا یس نن سبا چې کوم د پیرنټس دي اول بریک والا بچي بیا واپس راځي همدلته نو سٹارټ ایان زه به تا نه دا پوسټ کوم نه چې تاسو وایي چې تاسو په څه باندې لګیا زه خو دا ویم چې نن سبا چې کوم زموږ مور پلار دي که نه هغه د بچو ته ګایډنس نه ورکوي هغې بچو ته دا نه وایي چې تا دپاره څه ښه دي څه بد دي
تا چې کوم دی کنه ته به کوم خلکو سره خبرې کې ته به څنګه کپې چې ته به څنګه اکټ کې ته به سوشل میډیا څنګه یوز کې ځکه بیزي دي کنه نه پوهیږي او نن سبا خو لکه پیرنټس نه علاوه که مونږ جنریشن ته مونږ کوم دا چې بل څوک مونږ له نصیحت کې مشوره راکوي نو مونږ وایو چې یاره مونږ مور پلار مونږ د څه نه وي نو تاسو ولې څه وایي صحیح شو نو مونږ کې هم دغه یو ډېره زیاته غټه مسله ده صحیح شو Exactly. And the parents on a point, and I would like to expand upon that. نن سبا چې کوم پیرنټس دي څنګه چې تاسو ویلې نو هغه په کور کې دوانه پیرنټس مدر اینڈ فادر دوانه ارننګ کوي اینڈ یوزولي چې دغه شان کې سم مسلې راشي نو دی یوز د ایکسکیوز چې یاره موږ خو په کور کې نه د ماشومانو سره اینڈ آی بلیو دیس از ا ویری لیم ایکسکیوز ځکه چې د ماشومان چې پیدا شوي یو ځلې دین اټ از ناٹ اونلی د ډیوټي بټ ریسپانسبلیټي اپون د پیرنټس هغوی دغه ایکسکیوز څوک هم نشي کولی چې یاره ما سره ټایم نشته نه د خپلو بچو دپاره به ټایم راوباسې خامخا ځکه چې دی آر یور ریسپانسبلیټي دی آر ډیپینډنټ اپون یو او چې بیا ته ورته ووایې چې یاره آی ایم سوري او زه ما سره دومره ټایم نشته دین آی بلیو چې such people do not deserve to be parents. Exactly, yes. I agree with او that. پاسنه داسې خو هم نه کنه چې کم د جنریشن دی دا خو ټوله ورځ کور کې خو نه ناست دا سهار سکول ته ځي بیا ټیوشن سینټرز ته ځي کله کله بار لوبو ته لاړ شي نو چې کم ټایم پیرنټس کور ته راځي هغه همغه سیم ټایم سټوډنټس هم کور ته راځي هغه سیم ټایم مونږ جنریشن هم کور ته راځي خو هغه ټایم هغوی بس کله چې کوم دی کنه خپل دغه کې لګوي نو چې کوم تاسو خبر وکړه دا صرف بهانه ده دې کې څه اصلیت نشته ځکه چې کله زما مور پلار کور ته راځي هغه ټایم خو زه هم راځم Well, my main point چې ما کوم ویلو is that چې پیرنټس له پکار نه چې خپل سټوډنټ خپل بچو په لایف کې انوالو وي I have seen many parents چې کوم خپل ماشومانو باره کې دام نه پته چې دا په کوم ګریډ کې دی یا په کوم سکول کې سبق وایي and I believe they are completely oblivious regarding these facts. نو زما د خبرې مطلب دغه چې پیرنټس له پکار دی چې خپل ماشومانو په لایف کې خامخا انوالو وي ورنه تپوس کوي ورسره انګیج کوي I agree with you چې پیرنټس په څه ټایم کور ته راشي نو مغه ټایم ماشومان هم راځي however over dinner ورسره سړی کینی چې یاره تپوس ورنګي چې نن ورځ دې څنګه تېره شوله چا سره ملاو شي نن په نن ورځ کې تا نوې شی څه زده کړو نوې څه ټالنټ یې په ځان کې راوستلو نو دغه شان کې ټایم نه او پاسنه څه پیرنټ خو داسې چې بچي ورسره خبرې کوي غوسه کېږي ته ما سره خبرې ولې کوې well exactly دغه اوس that I am sorry to say but that is complete shamelessness بالکل ځکه چې د پیرنټس ذمہواري ده د دوی ریسپانسبلیټي د ډیوټي ده they have to ask they have to hold their children accountable نو چې بیا دغه شان دي کې excuses پیرنټس استعمال کی lame excuses نو I believe that is completely shameless پاسنه زما څه ملګري دي هغوی لکه ما دا کیسې چې یاره ما خو پلار ما باره کې هغې ته پته نه وي زه کارونه په خپله کوم ما پلار ته کال وکړه چې یاره ما رزلټ رالو پلار ورته ویې لکه تا پرچې هم ورکړي د بورډ ته دومره لوی شوې No, don't tell me. exactly دغه شان خلک په دې فلیکس وخی چې یاره مونږ انډیپینډنټ مونږ او بیا چې مونږ ورته وایو که نه چې مونږ ته کور نه ریسټرکشنز دی مونږ ته لیټ پورې بار نه پرېږدي نو بیا مونږ ته څه وایي تاسو کول نه یې تاسو کول نه یې مړه تاسو څه یې تاسو خو پیرنټس تاسو مانی and they use this as an excuse of independence بالکل ځکه چې دا یو ټرند جوړ شوی دی نن سبا په جنریشن زی نه چې څنګه دا وویل کنه چې مطلب چې څه ټایم پیرنټس کور ته راځي اخ ټایم ماشومان راځي کنه دا کیس چې کوم دی دا اټس فار میجر ټینیجرز کنه سوسایټي چې کوم شیپ کېږي واړه ماشومانو سره شیپ کېږي چې څوک 4 years دی 5 6 7 I guess 5 till 10 چې کوم ایج دی کنه په دې کې مطلب مایند ډېر زیات ډیولپ کېږي او نن سبا خو هر یو بچی سره موبایل شته دی مطلب I'll give you an example زما خپل کزن دی ښه او هغه یو ځل ماته رالو او ما نه تپوس وکړو که نه چې دا ډارک ویب څه دی Can you imagine? He is 7 years old and he asked me this and I was like یاره زه ته څه وایم که نه مطلب بیا ځان سره خبرې شروع کړي دلته دا کېږي او داسې او بس مطلب خو بیا ما خپل مور ته وویل که نه چې مطلب دا خو داسې وایي او دا مطلب زه په شوک کې وم که نه چې او دا ماشوم دی او داخله خو اوس مطلب پته ولګېدلو خو بیا دا څه دي او بیا مطلب په ماشومانو کې کیوریاسټي به وي او موبایل کې خو داسې فیچرز دی که نه اب وایس مایک که ټایپ یې نشي کولی که نه اب مایک آن کړو بس وبه وایي چې مطلب دا څه دي او لټرلی آی هیو سین ماشومان داسې کارونه کوي نو اوس پیرنټس ته دا پکار دی که نه مطلب مونږ زما په خپل کور کې هم داسې کېږي زما خور هم 7 years دی زما بل ورور 10 years دی او زما مطلب زمونږ پیرنټس په دې باره کې خبرې کوي چې دا داسې دی او دا داسې دی او ځان دغه نه لرې ساتئ تاسو نو آی تھنک کې نن سبا پیرنټس ته پکار دی نن مونږ سوسایټي داسې اوس وشوله که نه چې مطلب که پیرنټس به تاسو باندې به نظر نه کېدي نو بیا
مطلب بیا کمپلین مکوئ کنه بیا تاسو ولې جاړئ مطلب یاره زما زوی سره داسې وشو زما لور سره داسې وشو پیرنټس ته پکار دی چې یو خو خپل بانډ ماشومانو سره صحیح کړي کنه مطلب دومره فری شي ډېر فری نشي بیا مطلب دومره چې مطلب ماشوم تاسو هر خبره کولی شي مطلب ډېر کیسز داسې وي هراسمنټ کیسز چې کوم وي په انسټیټیوټس کې سپیشلی نو ډېر ماشومان هغو کې دا هیزیټیشن دی چې زه به څنګه وایم زه به مور له څنګه وایم زه به خپل پلار له څنګه وایم نو آی فیل کې مطلب که تاسو مور نه یریږئ نو بیا پلار سره دومره ښه بانډ ساتئ چې لکه هغې ته ویلی شي اصل کې زمونږ پیرنټس کې دا مسله ده زمونږ ډېر مه بلیم کوه که نه پیرنټس نه صحیح وایي صحیح وایي اصل وایي اصل کې مونږ پیرنټس لکه څه پیرنټس داسې چې هغه بچپن نه ډېر زیات سټریکټ دي هر خبره باندې چې کوم دی کنه لاس اوچتوي او ډېر زیات there's a distance between ډېر زیاته فاصله ده نو هغې سره داسې وشي چې یو زوی یا یو لور یا اور پیرنټس کې ډېره فاصله راشي بیا هغه بچی یریږي چې یاره زه د خپل پیرنټس دا خبره وکړم نه بیا مې ووښي بیا مې بېزته کړي نو دې سولوشن دا دی چې لکه پیرنټس لکه ملګرتیا دې وکړي دا خطرناک شی دلته دی چې هغه که بیا څوک هراس کوي هم که نه نو هغه مور پلار ته ویلی نه شي بالکل نشي ویلی چې یاره هغه مور پلار به هغې ته غوسه شي چې یاره ته هلته څه کوې and it can start with just a simple sentence and question نن ورځ دې څنګه تېره شوه بچې every day څنګه نن ورځ څنګه وه سکول څنګه و اکیډمي څنګه وه یو نو ماشوم به انکریج کوي یو ورځ به جواب نه درکړي دویم ورځ به ښه به بس په درېیم ورځ ما اورېدلي ستا سکول سره سایډ ته څه هغه شي هسې یو انټرسټ ډیولپ کوي او بابا داسې چل شي هلته مزدوران کار کوي که نه نو یو خښته راپرېوت you know something like that once you start it هغې کې به په خپله خوند را پیدا شي او هغه بیا به تا ته په خپله وي تا به لا تپوس نه کړي بابا تا ته پته شته اصل کې زمونږ په سوسایټي کې دا ډېر غلط شی دی چې کم کس خپل مور پلار سره ډسکشن کې خبرې کوي نو ته ویله که ته خو دومره لوی شې ته مور پلار ته اوس هم خبرې کوې ایگزیکټلی دغسې ته خو برګر یې ته خو ممي ډیډي ته مور لکه ته ولې هغې ته ته ولې هغې ته وې ته هره خبره مور پلار ته زما دغه ته یو ممي عادت ډیډي بچې ممي ډیډي بالکل زما دغه یو عادت جوړ شوی چې زه کله هم د کور نه وځم نو زه خامخا مې ته دا خبره کوم چې یاره زه دې ځای ته ځم ناٹ بیکاز شي آسکس می بټ زه ورته خپله وایم ځکه چې آی بلیو چې یو زما یو ریسپانسبلیټي ده چې زما مې ته دا خبره پته چې زه چېرته یم او د چا سره یم نو زه چې ورته دا خبره وکړم چې یاره زه فار ایگزامپل د مرګري کور ته ځم یا فار ایگزامپل زه مارکیټ ته ځم او زما کزنز دا خبره اوري نو هغه ډېر خاندي په دې خبره پورې چې ته دومره غټ شولې او ته بیا هم انډیپینډنټ نه او ته د مور نه هم تپوس کوې زه ورته وایم چې یاره ایگزیکټلي زه ورته ډېر زیات غوسه شم چې دا خبره زما په مخ کې بیا ونه کړي چېرته ځکه چې آی بلیو چې شي هیز ا ریسپانسبلیټي او زما دغه ایز هر چایلډ زما دا ریسپانسبلیټي چې زه امي ته ووایم چې یاره زه دې ځای ته ځم د دې کسانو سره ځم او آی ویل بیک ټل دس او ماله پته ده اینډ آی بلیو چې دغه کم مین بانډ دی دا په دې وجې جوړ شوی دی چې شي ټرسټس می کمپلیټلی هغې له پته ده چې زما زوی دی دا چېرته غلط کار نه کوي چېرته د غلط هغه خلکو سره نه کینی نو شي ټرسټس می اینډ آی ریسیپروکیټ دیٹ ټرسټ بای ټرسټینګ هر اینډ ټیلینګ هر ګیوینګ د انفارمیشن دیٹ از ریکوایرډ زبردست خو دې کې یو بله خبره ده ما اورېدلي ستاسو خپل جن ایکس نه تاسو ډېر زیاتې ګیلې دي لایک یو پیرنټس لا زه یمه دا ټول جنریشن ایکس کې راځي ګرانو کتونکو لا ملینینز هم ورته ویلی شي سو هغې کې راځي ستاسو مونږ نه څه ګیلې دي آی ایم ریپرزینټینګ جن ایکس آفټر د بریک ګرانو کتونکو او دې ول ټیک هولډ ایز ډیفینیټلی جن زی نو ګورو چې دیز نیو کډز on the block what they say about our generation دی دا وایي چې یاره مونږ بس ختم شو لایک زموږ تھنکینګ هماغه شانتې نه دی چې څنګه پکارو نارملی آی هیر دس زموږ نو لیټس سی چې د دې کوېسچن څه دي سو آی وی ریپرزینټینګ یور جنریشن لکه د مور پلار چې کوم جنریشن جن ایکس دی او جن زی مونږ نه څه ګیلې دي آفټر بریک روان دی ماشاءالله all 5 of them they are very confident ماشاءالله full of knowledge او چې څنګه ما غوښته هغه شان دي خو اوس دي مونږ نه ګیلې کوي لکه زمونږ جنریشن نه خپل پیرنټس شو ټیچرس شو زه آی ایم ریپرزینټینګ زه تاسو ریپرزینټ کوم خفه نه شئ چې که چېرته فیل شم نو ښه به چې ما پسې خبرې کوي چې ده دا درته ونه ویلی او په کار چې ده دا ویلی anyhow let's start your questions جی بسم الله زمونږ په پیرنټس کې او ستاسو جنریشن کې دا کار دی چې مونږ جنریشن ډېر ډیموټیویټ کوي چې تاسو نوي کسان تاسو نه دا نه کېږي تاسو ګریډ نسي اخیستی او تاسو چې کوم دی محنت نه کوئ مونږ به بجلي نه بغیر مونږ به سکول ته تلو مونږ به ندیانې پار کولې دغسې کولې
صحیح شو چې کنه مونږ به سټریټ لایټ الکه نو د ورځې به مې نه مسله ده چې ویسه کار ته خپل چې ورسره کې موږ بل کارونه وکول مطلب س جاب وغیرہ داسې څه مطلب ارننګ لپاره یا بل څه کور کارونه وکول ځکه په سټریټ لایټ باندې سبق نه او بجلی بنوا بالکل لالټین ته هم سبق لالټین ته مو سبق ویل صحیح خبره ده خو خبره داسې ده چې هغې مونږ ته وایي یاره تاسو سپېږمې به هم ټولې تورې شوې د لوګي نه ترخې خو مونږ به Oh, yes, they say. Well, like we said, yeah, sometimes. Oh. خو هغې د وجې هغې مونږ ته وایي چې یاره تاسو نمبر یې نشي اخیستی تاسو نه به دا کار نه کېږي نو تاسو یو انسان د دا بار باري ته نه دا کار نه کېږي ته نشي کولی ډیموټیو هغه به هغه کار څنګه کوي هغې نه به واقعي هغه کار نه کېږي بېشکه هغې کې اپریشیټ اپریسیشن خو مونږ نشته پیرنټس نه علاوه زمونږ چې کوم د څوک رشتهداران دي هغې ډېر زیات ډیموټیویشن کوي هغې خو بس سم هغې کې سم لکه ټیک اکثر پوپو تره ماما کنه هغې پکې هسې بیسه چېرته روان مور پلار نه به دې اجازه اخیستي بالکل دا دومره پرفیوم دی ویلو وه خدای ته وګوره ته په پرفیوم څه چوپ شه پلار مې ناست دی دننه اوس به راته وایي چې مزه او هغه وي هم دې دپاره تیز تیز وایي که نه لکه زه هم دې کې ډېر تیز یم ماشاءالله داسې کله داسې خورۍ مرۍ مې روان یې هلکه چېرته روان یې پلار راته اجازت راکړه ما ته اشارې به کوي چوپ شه ښه د ګاډي چابي دې مغشتې ده ها یو بالکل زه دا منم دې کې زموږ غلطي ده دا مونږ ولې کوو تا ته پته شته دی because we are scared مونږ یېرېدلي یو او تاسو دې نه یېرېږي چې مونږ اور کانفیډنټ نه شو خو هغې د وجې زمونږ د هغه موټیویشن خراب شي دې د وجې مونږ به څه کار نه شو کولی نه بچي زه یېرېږم چې زما بچي وځي لکه تاسو یو خدای مکه او بهر خدای مکه اکسیډنټ وشي بالکل لا چېرته غلط خلک روزي پې سنیچرز یو تاسو خو بیا دا نه چې ورکوي ولا ما ته پته او تاسو خو ټبا خبرو دا تماچې مماچې نه یو نو جی نه زما خپل پنسل یو کال والو جی हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी जी दिखाओ ना जी मैं नायाब अर्शद जावेद गुरवाड़ा कहाँ से बात कर रहे हैं जी मैं नायाब अर्शद जावेद गुरवाड़ा एवीटी खैबर जी जी प्लीज आप मुझसे इस वक्त लाइव शो में बात कर रहे हैं जी ओके जी इट वाज अ प्रैंक कॉल जी हाँ जी تاسو ویلې پلیز ما وی مطلب څنګه تاسو وایي کنه چې مطلب تاسو کور نه به بهر لاړ شو څوک بس سنیچنګ وسره وکړي اکسیډنټ به وشي نو پیرنټس مطلب اسپیشلی ایون مای پیرنټس آر لایک دس دغه سره دا سپرسټیشنز دي چې آیا بس ما ماشین له بس وشي مطلب دغه باندې به داس مکه یو ځای شي مطلب چې تاسو سره په نصیب کې لیکل دي نه چې سبد بکیږي نو ته به د پروت به وشي مطلب تاسو دا نشئ ویلی چې مطلب نه زه به بهر ځم دا شی به لازمي کېږي مطلب څنګه سنیچنګ وویل که نه څه پته مطلب څه پته لګي تاسو به کوله کې وی او څوک به کوله کې به وکړي دا څه ګوره خپل ځان بچ کولو دپاره څومره نه آی ډونټ اګري وذ یو جي اوس خو زه ډو اګري کوم نه سره دا لا څه خبره شوه لکه یو اوس زه به تاسو ته وایم چې بس ځئ مزې کوئ انډیپنډنټ او دا چابي هم والا بیا او نور څه پکوي او پرس را بس دا پیسې نور هم والا زما پوینټ دا نو ما پوینټ دا و چې مونږ څه شي کولو ټرای کوو مونږ ایگزام کوو څه کولو ټرای کوو خبره خو اورئ که مونږ څه سپیچ کوو مونږ څه هغه کوو دیټس ا ډفرنٹ تھنګ نو هغې نه بر تاسو چې کوم جنریشن مونږ ته وایي مړه تاسو څه هغه خو مونږ وکړو چې یې کېده و خو مونږ لیدلې مونږ تاسو نشي تاسو کولی ماته لار وښایي چې تاسو څه پورې څه کړي زه تاسو نه تپوس کوم تاسو څه پورې څه کړي سر مطلب تاسو اوس مونږ ځان سره کمپیر کې آی ګیس مونږ سره تاسو نه زیات نالج نو مطلب هم په دې بیس باندې ایکسپیرینس نه بول بدل نشته ده کله ایکسپیرینس دا تاسو خبره الګ کنټرډ کوي اوس کنه ایکسپیرینس او ایکسپوژر کې فرق دی مونږ سره ایکسپوژر زیات دی اوس دلته چې مونږ سره چې کومه خبرې دي کنه په ذهن کې مونږ چې څه پاته دی مطلب دلته به داسې خلک هم وي مطلب زه تاسو خبره نه کوم نور خبره کوم چې داسې خلک هم وي چې مطلب هغوی به پته هم نه وي چې مونږ څه وایو they would be 40-50 but they won't know so yes you have to agree that this generation like I won't say every person of the generation but maybe 50% maybe 60% they have that knowledge जो शायद एक 40 years old बंदे में भी हो
زه ستاسو خبرې سره اګري کوم زما څه کزنس دي سړی اوس چار شوکا دې بنن چې څه به مې خو دې به مانه د ازادۍ خطوړي ځان سره ها زما څه کزنس دي زموږ جنریشن دي هغه تاسو پروفیسر ولې دا هر ځل زما کزن خپل نامالي کنه لګا هغه بال کنه چې زما یو کزن دی سو خپل ځان اصل کې دا اصل کې تاسو یې خو تاسو زما یو کزن دی هغه ډرایوینګ کول اوس هغه هم ته اوکې سوري ها زما څه کزنس دي لکه پروفیشنلز دي ډاکټرز دي آرکیټیکټس دي انجینیرز دي موږ ته وی یاره موږ چې کله خپل مشرانو ته خبر کو خپل د فیلډ ریلیټډ هغه ډایرکټ داسې نه وکي نه ته غلط وې دا داسې نه داسې دی وای موږ په هغې باره کې سبق ولې ریسرچ کړی او هغې موږ هغه خبره وایي چې نه تاسو غلط وایي موږ ټیک وایي ځکه موږ تاسو نه مشران یو موږ تاسو نه 10 کاله مشر یو تاسو سبق هېڅ شی نه دی موږ صحیح وایو دا خو غلطه ده دا ډېره غلطه خبره ده اگزامپل ورکوم که نه مطلب زه چې کله ماشوم و ډېر ځل مې یو خبره اورېدلې ده که نه چې شیطان فرشته تھا right every one of us here has heard this thing once in our lifetime literally even چې کوم امامونه دي که نه هغې هم داسې ویل چې شیطان فرشته تھا خو لکه وہ فرشته نہیں تھا he was a jinn basically he was a jinn he was a jinn right but like په knowledge خبره کوم که نه دا یو بالکل بیسک شی دی که نه بالکل بیسک خبره ده نو بیا مطلب I guess out of 10 7 people in my life they have told me this کہ شیطان چې کوم وا اخو مطلب فرشتہ ونه بالکل خو زما تاسو نه چې کوم ګیله ده اوس به زه تاسو نه ګیله وکړم تاسو یو خو هر وخت موبایل یوز کوئ دا څنګه ویل شي چې هر وخت یا لکه ما کتلی دي که نه نو well that I believe چې دغه generalization دی جنرالایز خبره well I believe چې بالکل د جنریشن چې کوم دی په دې کې زیاتره داسې خلک شته دي but I do not believe چې دغه شانتي خبره موږ د هر یو کس لپاره کولی شو for example تاسو فرندز جوړوي بالکل په موبایل باندې جوړوي که نه جوړوي تاسو فرند دا اوس غلطه نه تاسو صحیح خبره منئ نه نو زه تاسو سره مخکې ډسکشن وکړم څنګه نه کومه تاسو فرندز نه جوړوي آنلاین فرندز خو بالکل نه خبره دا موږ جوړو ما خیال زیاتره اکثر داسې خلک چې چاله زیات لټرسي نه سوشل میډیا باره کې لکه ویلیج سایټ ته لاړ شي هغې له خو پته لکه اوس به زه فار ایگزامپل یو کس دی هغه له بالکل سوشل میډیا باره کې پته نشته فیک اکاونټس جوړېږي ډېر څیزونه دي نو هغه له به زه ووایم چې ته دې ځي ته راشه زه به تاله داسې درکړم هغسې پیسې به نن سبا د پیسو ډېر زیات مایند سیټ انکریج کېږي میټیریلیسټ دور دی بالکل سر نو هغه ولوي ته راشه داسې ما سره داسې دي ما سره هغسې دي اکثر په اپوزټ جنډرز کې وایي ته راشه زه به تا سره واده وکړم او زه به تاله دا درکړم زه به تاله هغه درکړم داسې لایف به درکړم هغې کس لسی هغه خو څه نه لیدلي که نه هغې غریب په مزو کې هم دغه چلي زما به ژوند ښه زه به خپل د فیملي شاته د ښار ماشومان خو یې مړی به مکوه راله دا خو ډېره ښه خبره شوه نه سو اوکې تاسو داسې یو اپ هم نه یوز کوئ نو سر دا وګورئ دا فیسبوک یوز کوئ که نه سر فیسبوک په ډېر اولډ شی دی فیسبوک خو د اولډر جنریشن شوق انسټا یوز کوئ occasionally occasionally but you follow people right friends friends who we know personally لکه کوم موږ له دغه پته چې یاره د دې فیملی بیک ګراوند څنګه دی دغه د دې کردار څنګه دی دغه اوورال یو پرسنالټي وایز دغه یو ښه سړی دی نه دی ښه جنرالي The same goes for TikTok and all the other apps. Social apps. You follow them. You follow people. Yes. TikTok خو You follow people. You follow people. ګوره دروغ مه وایئ که نه خبره سر ما سره ټیک ټاک نه مړه دا مقابله ختمه کوي یاره زه نه منمه دا یار نه مونږ اګری کوو چې مطلب جنسي کې تاسو خلک دي چې ټول ورځ موبایل کې سي ټیک ټاک به فالتو ولکه مونږ چې تاسو مونږ نه تاسو کوي کنه چې تاسو کسه تاسو نو مونږ ته خپل ویل چې نه هغه ورځ ما خپل سکرین ټایم چیک کړو کنه په انسټا باندې 3 منټه وا 24 hours کې 3 minutes yes I even showed it to my mother نه دا رښتیا خبره ده ما خپل مولا مخالو کنه چې دا وکړه دا 3 منټ انسټا and 3 منټ سنیپ چیټ او ما به ته خبره دا وکړه دا تا هر وخت ما ته بیا چې بس تا یو ځل چې بس موبایل ونه وری کنه بیا ته سره چې ته نه اوس بل کار نه کوي نو ما وایي یار زه صرف 3 منټ استعمالوم سوشل میډیا او چې بل کم دي چې څه خپل خبره کوم کنه زه یوټیوب ډېر استعمالوم یوټیوب خو په یوټیوب کې څه sometimes I hear podcast there's this channel youth club
I love those people. मतलब मुंगे पॉडकास्ट शुरू करा करे چې خپل سبق چې کم دی مطلب چې څه کنفیوژن وی آپ کې کسو او چې کله ز ډیر بور شم نو سب ASMR قسم مطلب either food or either the life daily life. No, this is what we do. Like ز خپل خبره کوم کنه مطلب تاسو مونږ نه تاسو کړو کنه نو ډیفینټلی تاسو زګه تاسو کوم چې in West 99% of divorce rate is just because of social media. These Insta, Facebook, TikTok, the apps they the wajna. Why? Because agar yo we kana insan pa zehn ke grano gatun ki yaar okay look at her, she's filters here ki agar sadi lewani ki kana. This is the moment when you're going crazy because of those filters kana. It's for both the male and female دواړو د پاره زه خبره کوم دا ډیره خبره شو چې A levels والا ماشومان چې وي مونږ دا نه یوز کوو ٹھیک شو اوکې بالکل مونږ یوز کوو نه خو یو حد مانو هغه رښتیا وایي وګورئ داسې کار دی چې مونږ یوز کوو یو حد پورې داسې کوم تاسو خبرو کوئ چې ډیفرنٹ ډیټینګ ایپس دغسې دي هغه خلک یوز کوي خو certain percentage of the population ټول نه لکه تاسو وایي هغه خلک یوز کوي چاته نالج نشي څنګه تاسو جنریشن ګډ شاباش ایکسپوژر نه ټیک څنګه تاسو جنریشن کې بس خلک داسې مو چې په لینډلاین باندې به خبرې کولې خلکو سره هم په پټه خلک یو نو because زما فرند هم چې کال کو دوست مې کنه بالکل میل فرند نو ما باغ سره په پټه پلان په مخ کې ما خبر نشو بالکل یس او سرټن تا کیسټي بم وي کیسټي بم یو بل کیسټي موږ په ګوګل باندې چې کوم دی څنګه موږ په ګوګل باندې سرچینګ تاسو په ټایم کې یو اس بي زو کیسټي وي هغه به یوز کیدو خو هغه ټول پاپولیشن نو هغه سرټن پرسنټیج او څه خلکو ټول نو دغه سیمون جنریشن کې سرټن خلک دي چې چا سره نالج نشته ایجوکیشن نشته هغه دي ټول نه دي exactly and I believe چې using this as a generalization to villainize our زمونږ چې کوم جنریشن دی I believe چې دا ډیر unfair دی. For example I do agree چې زمونږ جنریشن کې داسې ډیر خلک دي چې په دې شیزونو کې مبتلا دي چې په دې شیزونو کې مبتلا دي او ځکه چې due to the lack of knowledge and information. However using this as a general discussion چې لکه دا ټول هم دغه شان دي I believe that is completely unfair. ها موږ سره اخیری 3 منټه دي. I would just request تاسو ته یو ریکوست کوم چې تاسو دا وړي چې تاسو ماشاءالله پنځه ونه ګران کتونکو they are the cream because زه په خپل لاړم د دې سکول ته او out of all the boys and girls ماشاءالله نن دي چې کوم ناس دي دا I should not say chosen one د خلک به د نور څه مطلب والی خو دا هغه ماشومان دي چې کوم observe کوي and confidently express کوي ځان نو that's why ما دي ته نه اوس دی خپل جنریشن ریپرزینټ کوي دیږي تاسو په وړاندې دی وخت چې چرته تاسو یې whether you are in Gulf, UAE, امریکا, کینیډا, استرالیا چرته دا ګوري لګي دا تاسو جنریشن ریپرزینټ کوي دی وخت ماشومانو دا ماشومان چې کوم اتم نه هم لسم یو لسم دولسم کې دی بس وای بیکاز کدی هغه شیز نه سیف نه مې کنه نو نن بدل تناس نه وای that's what I think دی بس خپل ایج فیلوز ته سوي چې how to control themselves from the menaces of social media. Last 2 minutes, one line, bottom line, یو لاین کې بس سوي لواړي جی start from you. ریلز مګوري simple short TikTok reels shorts مګوري longer videos podcast ګوري shorts مګوري because هغه کې راځي ګان خطرناک شی دی هغه کې تاسو چې کله ریل سکرول کوي 15 seconds 10 seconds ریلز یې سره یو کنسنټریشن سپین خرابېږي او هغه سره په تاسو په ذهن کې هر ریل سره نوې ډوپامین ریلیز کیږي ډوپامین هغه شی چې کم ډرګ سره ریلیز کیږي هغه شی سیم شی ریل سره ریلیز کیږي خو موږ د پته نه لګي ځکه مونږ وایي چې دا ډېر نارمل شی دی خو دا د نشې نه هم زیات خطرناک دی ځکه مونږ یو ریل سکرول کوو بل سکرول کوو بل دا آخري دی دا غلطي چې مونږ لوی ویډیوز ګورو هغه غنټه 2 غنټې تیرې شو یو مونږ ته پته نه لګي او مونږ چې کله یو ویډیو ګورو په یوټیوب باندې پودکاسټ ګورو اب بورینګ سره دا وشي چې مونږ بیا چې مخکې بورینګ ودم شو مونږ چې به مخکې بورینګ کار کو مونږ سبق وای چې کوم بورینګ دی هغه زیات انټرېسټینګ ښکاري او مونږ ته به خوند راکړي ځکه مونږ په بورینګ کار باندې عادت شو
مونږ چې کله د ریل سکرول کو دے آر ناٹ بورینګ ځکه چې هر په ریل کې نوي خوشحالي ده نوي خبره ده نو مونږ نه بیا بورینګ کار نه کیږي زبردست یار دغه شي داسې پوینټ د نامخ کې کنه چې زما په ذهن کې نو ده ویل ډن ای بابر سر زه به وایم چې مونږ په دې باندې کار وکړو زموږ پیرنټس او دې سره زموږ انسټیټیوټس او ګورنمنټل ارګنایزیشنز هم چې مونږ په خپل چې ان لیټریټ یا چې کوم لیټریټ هم دی او هغوی له د دې څیزونو آیډیا نشته هغوی دې پلیز په دې کې لیټرسي ریټ د دې زیات کړه چې هر وړوکي له پته وي چې څه سره روان دي او هغې نه علاوه زه به وایم چې زموږ ریلیجس کم سکالرز دي هغوی هم په دې باندې سوچ وکړي او زموږ پوینټ اف ویو نه هغوی مونږ دپاره سوچ وکړي او مونږ دپاره یو پلیټفارم کریټ کړي چې مونږ Afrini, what would you say? Well, زه به دا ویل غواړم چې یوز یور ټایم پروډکټیولی ځکه چې دغه ټایم که یو ځلې لاړلو بیا به ورپسې صرف ارمان کوئ دا بیا نه راځي نو ځکه یوز یور ټایم پروډکټیولی پروډکټیو کارونه وکړئ او دغه شانتې کارونه وکړئ چې کوم په فیوچر کې تاسو ته بینیفټ درکولی شي رادر دین ویسټینګ یور ټایم اپون سوشل میډیا ایپس اینڈ یوټیوب اینڈ انسټاګرام آل ډے نو دغه شانتې پروډکټیو سکلز زده کړئ چې کوم په فیوچر کې تاسو ته بینیفټ درکولی شي زبردست آیلا زه به دا وایم چې ځان کې په نفس باندې قابو پیدا کړي بیکاز اف یو هاف کنټرول آن یور سیلف اف یو نو یو کین ډو اټ نو بیا تاسو څوک نشي ودرولی او سکرولینګ ایډکشن آی ګیس تاسو یو ځل دا ګوته خپله ودروئ هغه به هم ودرېږي ویډیو خپله خو نشي کولی this is the problem بس آی ګیس یو کس ته په خپل ځان باندې کنټرولي هغه خپله منټل کیپیبلیټي شته چې زه تاسو دا چې کولی میټۍ شم. پرته ده ایون زموږ خو دا مسله که نه چې تاسو ځان کنټرول کولی شي او رسګله او ګلاب جامن ته مه لاس کوئ it means that you have learned to control yourself especially زموږ ایج والا چې کوم خواږه پې بند دي که نه او بیا هم خوري اوکې لاست I would say कि मतलब सोशल मीडिया ने जान वसताई खपल पेरेंट्स सर खपल बॉन्ड भी खके ओ research and go into depth के who is controlling us, who is controlling our society and who is responsible for shaping the society in this way because those are मतलब तासु पता वाला कि करना you will get scared and you will feel कि मतलब यार दास जमा से सकेगी ज़को मतलब there's someone who's watching me, there's someone who's controlling me, there's someone who's recording me and at that point I guess you will realize and one last thing is when we download some apps करना they ask for permissions. They access your camera, they access your photos, they access your contacts, they access everything in your device and they record whatever you say. And even your feed. उस मंग दलते बस खबर है क्या करना मतलब चीज़ें उम्र लज़म. और जब मोबाइल खोलो कम literally ना तब उम्र तक की चीज़ें खारी पर हर AI dumra strong so no thank you so much boys and girls and I salute to your parents mashallah to dumra exposure or dumra knowledge deal over and your teachers as well very well done او ډیر ان شاء الله تاسو به فیوچر کې دا ماشومان ګوري مې بي سبا به دلته ولاړي as a big name ماشاءالله سو سبا به ان شاء الله تاسو په وړاندې بینه شمس راځي خپل مارننګ شو کنن چا شو نه دی کتلی پوره نن شپې 10 بجې به د دې ریپیټ وي او سبا به ان شاء الله بل ورځ د یوټیوب باندې وي یو کین واچ اټ ماره اجازه راکړئ الله پامان